ما او دا جینکې یو بل سره خبرې کوي لویه تبۍ دی جوړه کړې لویه تبۍ نن سبا زنانو سره او جینکو سره دا ټچ موبایل دي ستاسو د علاقې خو ډېرې ښې دي مړه تاسو خو باچانې شکر دی ستاسو زنانه دینداري دی لکان هم دیندار دي دلته دا نشته راشئ زموږ طرف ته خصوصا په دې ښارونو کې خو د دې د لاسه غټه څوک نه ما ته یو زنانه ټیلیفون وکړ داسې پریشانه وه ما ته وایي مولوي صاحب نه وایي لور مې چا تختولی څه وظیفه راته وښایه ما ماشومه به یم څو کالو ده چې تختولی څلور نه نه چلو دویشتو کاله نه مې خدای دې بېخ وباسه چا تختولی نه ده دې څوک تختولی دی داسې ماشومه خو نه ده چې چا په غېږ کې کړه بورقه کې پټه ونیوه او یې تختوله دې سړی تختولی چا سره وتې ده اوس څه وظیفه ماته وښایه او داسې کې ډېره نیکه ښځینۍ وه داسې په قیرت کې راته وایي ډېره نیکه وه مولي صاحب ډېره نیکه وه او ټوله ورځ به په مصله ناسته وه او په سر به یې څادر اچولی او د خدای ذکر به یې کوه او دروازه به یې ځان پسې کونډه کړه او دا کیا به مراقبه به وه او وظیفې به وې د دې کارو ډېره نیکه وه ما یې ورته نه یو تپوس کړو دا ټچ موبایل ورسره و که نه وایي پلار دې خدای تباه کړي وي دی اوله راوړی و که نه نو ما ویرس پکې پراته و تا هغه ویرس و غږ ما ته نه کړي ما تا څه وی چې دا په مصله ناسته وه او دې ذکر کو د خدای ما دا د خدای ذکر نه کو دا چې چا سره لاړه دقه اشنایه یاده دا خدای سره مراقبه وه دا دغه اشنا سره مراقبه وه چې دا چا سره ووته دی په مصله خدای یادوم دی په مصله خدای نه یادوم دا چې کونډه به یې ولګوله دا قصه ستا نه پټوله دا په مصله کې ناسته وه د دې موبایل د لاسه تاسو ته پته نشته چې زموږ هغه ښاریو طرفونو کې په خدای مې د قسم درته خورم ډېر د حیا کورونه بېعزته شو تباه شو د دې موبایل د لاسه یو دا د مهرباني درخواست درته کوم چې جینکو له دا موبایل مه ورکوئ مه ورکوئ زنانو له دا موبایل او بیا خصوصا چې کومې جینکۍ کالج ته لیږئ یونیورسټۍ ته لیږئ خدای ته وګوره مه ورکوئ په دې څه کوئ که ته وایې کور سره رابطه کوي نو خو سهار د کوره ووتم هغه ماښام غرمه راځي که نه څه رابطه کوي دا پخوا خلکو سره موبایل وي او که نه ډېره مې ناپوټینې موبایل وله ورکوې بس په دې رابطه کوه په دې غټ موبایل دا هلکان چې څومره دي نو ټول پې فلمونه ګوري ډرامې پې ګوري بربند او لغل خلک پې ګوري دقه رنګې جینکۍ په دې موبایل همدقه ډرامې ګوري او دا فلمونه پې ګوري مهرباني وکړئ دا غلط مه استعمالوئ زموږ علاقه کې یو سړی و دا درته یو چشمدید خبره وکړم چشمدید نو هغه به ای بوډا و که خدای پاکې بله به یې که جن دی وایي ظالم او د دې نه بغیر یې بل کار نو دقه موبایل ته به ټوله ورځ ناست و او صاحب په دې سترګو خدای ړوند په دې سترګو او سیمټو بوجۍ به یې خېجولې ټرک ته د خاورې بوجۍ دا به یې راکوزولې مزدوري به یې کوله خو دقه شي باندې ښه و خلکو مې ورته ویې راشه که نه وګوره که نه راشه که نه دا پلانکۍ پکې ګډېږي دا وګوره دومره مست و اوس څه کوي اوس خو د خیر نیم خبر دا کال 2 کال وشو او مخکنۍ خبره ده نو ما ته یو سړی ما سره مخکې نور حبیبي نوم دی ما سره به یې ګاډی چلی نو هغه وی زموږ د دوکان سره خوا کې دا سړی ما په خپلو سترګو لیدلی دی چې اوس یې د روزۍ درک نه لګي بوړی نه شي اوچتولی نو ټرک کې دا خاورې یا د سیمټو راشي نو دې ورته ولاړې نو یو کس بورې اوچتوي د ده په شی ږدي نو بل یې وړي نو بل یې اوچتوي خدای ذلیله والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون الله وی د میندو د ګېډو نه مې راوویستی هېڅ نه وی خبره وګونه سترګې زړه مې درکړ چې د خدای شکر ادا
شکر دا دی بچې چې په دې زړه کې د الله د دین سوچ او فکر وکړه، په دې سترګو د خدای قرآن ته وګوره، په دې غوږونو د خدای قرآن واوره. نو نن نه پس دا چې څومره کشران هلکان دي دې ته وایم ښه دې نوجوان طبقې ته چې بچې موبایل به غلط نه استعمالوئ انشاءالله ووایه او بل تاسو ټولو ته وایم چې یو بچی راولئ او قرآن ته یې کښېنوئ. دا ګوره نن 42 کورنو ته خدای پاک د دې بچي د دې مولانا فواد علي صاحب او د ده د ملګرو رڼا ورسوله او د قرآن رڼا دا 42 کورنۍ خوش قسمته دي د ده د برکت نه او د ده د ملګرو د برکت نه الله هغوی په زړونو کې او د هغوی په ژبو د خدای قرآن راوړي. دا ډېر لوی غنیمت دی. نو یو بچی به ټول دوستان راولئ او په دې مدرسه کې به داخله او که خیر حفظ د الله به کوئ او قرآن به پرې زده کوئ. کوئ به انشاءالله ووایئ. دا تاسو ما سره وعده وکړه تلاوت به کوئ، لږ کوئ خو کوئ، او علماو سره او حافظانو قاریانو مدرسو سره مینه کوئ او محبت به کوئ. الله هم ډېر خوشحاله کړه او الله هم ډېر برکات نصیب کړه او الله یې دا مدرسه کامیابه کړي او د مولانا فواد علي صاحب او هغه سره چې نور څومره دلته مدرسین